صحابه ټول راټول شو. عمر رضی الله عنه ته داسې مه کوه، خیر دی که ته وایې چې دا غلام به هم په اوښ ځي نو موږ به بل تن پیاده لاړ شو، دی موږ به خپل اوښ د ځان سره کښېنه، خو ته په اوښ کښېنه، ته د اوښ نه ښکته مه ځه. عمر رضی الله عنه ته وفرمایل وی انصاف دا دی چې زما ملګری دی دی نو دی به زما په اوښ ځي، زما ملګری دی دی نو دی به زما په اوښ ځي، او زما د پیدل نمبر دی او د د اوښ د سورېدو نمبر دی. غلام ته یې ور وخېږه، غلام اوښ ته ور وختو. عمر رضی الله تعالی عنه د اوښ موار نیولی دی. هلته یهود او عیسایان نارینه او ښځې ټول په انتظار دی چې د مسلمانانو بادشاه را روان دی، او مولان د عیسایانو یهودیانو چې کوم دي کتابونه یې راغستي دي چې دا د نبي علیه الصلاة والسلام دویم خلیفه دی، ځکه چې د هغې په کتابونو کې څنګه د نبي علیه الصلاة والسلام صفات ذکر وو داسې د هغه د خلفاو صفات هم ذکر وو. هغوی کتابونه راغستي دي چې د نبي علیه السلام دویم خلیفه را روان دی، آیا چې په ده کې علامې شته دی او که نشته دی؟ کتابونه یې راغستي ټول په انتظار دي. عمر رضی الله تعالی عنه د قافلې سره روان دی، خپل غلام یې په اوښ کېنولی